اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نمونگا مسئلہ شروع کرے وا چه موجودات دا دو قسم دی، یو واجب الوجود نو داغو مذکر کرو، یو ممکن الوجود. خبر سیف اللہ خان تبے کہ نوے نوے واجب الوجود هاغه ذات چې د په وجود کې د بل چا دخل نشته. نمبر اول. نمبر دویم د سنس ایو او فار ایو دی، ہمیشہ نہ دے ہمیشہ بئی. نمبر دریم پخپل وجود او بقا کے چاہتا محتاج نہ دے، پخپل وجود او بقا کے چاہتا محتاج نہ دے. اور نمبر سلورم ممکن الوجود ټول دته محتاج دی. نو دا ذات اللہ شنو. دویم نوع د موجوداتو هغه ممکن الوجود دی. نو ممکن الوجود بنیادی طور دو قسم دی، یو توئی جوہر بل توئی عرض. جوہر بیا دو قسم دے، یو جوہر مجرد چی مادی وجود نلری لکه فرشتے، عقل، روح او نفس. اے مثالوں نے لکھے کہ نہیں لکھنی، لکه فرشتہ، عقل، روح او نفس. جواہر بھی ایلیمنٹس دی خو مادی وجود نه لري، فزیکل سټرکچر نشته. او دویم جواهر مادیه، نو جوهر مادی د مادی وجود لري او مادی وجود مشتمل وی پدریو ابعاد باندې. ابعاد پلورل د بعد، دریو ابعاد باندې، طول، عرض او عمق، لینث، ویڈث اور ڈیپتھ. ہاں اوس دغه مادي وجود چې طول، عرض او عمق شته، که حس او حرکت پکې نه نو جماد ورته وایي. حس پکې نشته، سنس کلاس وړي سپته ورته نه لګي. لکه څه؟ لکه ډبره، لکه څه شي؟ لکه ډبره. که حس او حرکت پکې نه او نمو پکې نه، درې شیونه، نمو، گروث، نو جماد ورته وایي لکه ډبره. که نمو پکې وي خو حس او حرکت پکې نه، گروث کوي خو حس او حرکت پکې نشته، نو نبات ورته وایي، پلانٹس، ټریز. که نمو سره سره حس او ارادي حرکت پکې هم وي نو حیوان ورته وایي. او که د دې سره سره عقل پکې هم وي نو انسان ورته وایي. اوس دغه عقل چې انسان ته ورکړی شوی دی، دې دو شیونه پیدا کړي دي. نمبر اول چې دې د ټولو کائناتو د استعمال صلاحیت لري، د ټولو کائناتو د استعمال صلاحیت لري. دا انسان چې په ټوله دنیا سور ګرځي، دا سره وجه ګرځي، دا د حس ته وجه نه ګرځي چې دا سنس شته. ولې دا سترګې، دا د ګامیشن نشته، څه شته، دا غوږونه د خره زمونږ نه غټ غټ دي که نه دي غټ، اسپېژمې د غواګانو زمونږ نه غټ غټ دي. خو اوس پته ولګېده دا انسان چې دا ټول کائنات ایکسپلایټ کوي د څه د وجې کوي؟ د عقل د وجې. دې ته وایي مسله تسخیر. قرآن کریم بځای په ځای ذکر کوي وسخر لکم ما فی السماوات والارض. ټول اسمانونه ازمکه څومره شیونه چې موږ تاسو ته سجده کړی دي، څه مې کړی دي؟
تاسو ته سبجیکټ کړی دي ته ایکسپلائټ کوه. نو یو خو پکې دا شی پیدا کړی دی چې د کائناتو د استعمال صلاحیت ول ورکړی دی. خودویم ذمہ داری ورته ورکړی دا تکلیف بالشرایع چې د په شریعت باندې مکلف دی. د په مکلف دی په شریعت مکلف دی ځکه د فهم لري د عقل د وجه څخه فهم لري په خبره پوهیږي. نو بل موضوع مونږ شروع کړی و او هغه دا چې وسایل د علم انسان د پاره سودي څه شي وسایل د علم د پوهه په څو طریقو حاصلې پدریو. نمبر اول حواس خمسه سترګې وګونه پوزه ژبه او د ټچ قوت. یاد څورته څه فلا خانه لامسه شامه سامعه باصره ذائقه. د سترګو خدا خټولو ته خلکو زیات دي صحیح. اوس دغه سنسز دا په حیواناتو کې مشته که نشته پکې؟ شته پکې. نو دویم سورس یا وسیله د علم عقل د انسان سره څه شی دی؟ عقل. دا به حیوانات سره نشته. او دریم شی وحی ده. دریم شی وحی خبر صادق ورته وي. دغه تولی کوي یو تفصیل چې د حواس میدان هم محدود دی. حواس د ادراک میدان ما سترګې تر یو خاص حد پورې کار کوي بیا داغه نه اخوا نه کوي. وګونه تر یو خاص حد پورې اوازونه رانیسي داغه نه اخوا اوازونه نه رانیسي. د 118 شور خو ته اوري خو د 405 نه اوري. نو 405 باندې شور نشته څه بلا ډېر شور الیکس یو شور نشته د جیازم د خطو کوزیدو خو نو ستاسو غوګونه درین نه بار دي. دغه نه انساني عقل دام لیمټ لري حدود لري. نه حدودونه اقوا د دې اپروچ نه کیږي. نو دې معنا دا نه ده چې د حدودونه اقوا څه شی نشته شیونه بلا ډیر دي خو د عقل ورته اپروچ نه کیږي. ما په دا باندې خپل مسلمان ها دا دا ها کار کې ها الحمدلله ها ما یو خبر دا څه کوي تر هغه مباشر کوم زه دا کوم کار کوم په نامه ده CNC اچھا کمپیوټر کنټرول څه ماشين چې خرابې کړه هغه پیشان ته زه کوم پروګرام زه کوم د دې په علمال کې انسان او لاس دغه ماشين جوړ کړي نو ته اوس غوړېږي بلوپرینټ او زموږ په یو څه نو وکړو دا لپاره درې نفر مخالفت دی شیفت سیکنډ شیفت نایټ شیفت او هر یو ته مشپړ سره راغلی ما دغه ماشینان دی پروګرام کې دغه او زموږ د دې اضافه موږ اصلا چې مو به خېډه بل د په دا کوڅه ته دا باندې نور په سجل اما خدای تعالی موږ یو کړیو چې اوس پر ځو څو نه درته چې زموږ ماشين ده وګورئ چې دا ونه څنګه مینټین کوی سر چې تو خبر راغی بلا نه کوو زره کې ها الحمدلله. نو عقل میدان محدود لري خو د اپروچ د میدان نه ور په اخوا بلا ډېر حقایق دي خو ورته اپروچ نه کیږي. ناغه باندې په علم په څه حاصله په وحی په څه حاصله په وحی. اوس نو دغه بل موضوع مو شروع کړو چې د عقل باوجود د وحی ضرورت ولې پیدا شو چې انسان سره عقل شته مې بي دیٹ از سفیشینٹ د کافی کې دی شي د دې موجودګۍ کې د وحی ضرورت ولې پیدا شو دا سوال دی. جواب نمبر اول ځکه چې د انسانانو عقول متفاوت دي. انسانانو عقول متفاوت. زما عقل یو شان کار کوي استا عقل بل شان کار کوي. زما عقل ما په یو لار واړی استا عقل تا په بل لار واړی. نو پته ولګی دا چې دا سفیشینٹ سورس نه دی
که sufficient سوره خو باید ټول په یو لاین باندې کار کوله. نو نمبر اول د انسانانو عقل متفاوت دی. نمبر دویم د انسان عقل دا د آفت شکار کیږي. آفت پر راځي کنه سړی لیونه کیږي هم کله عقل کارونه کی کله عقل بلکې موستلی عقل کارونه کی. دا دی لیکه عجیب دی چې د انسانانو عقل د آفت شکار کیږي. د آفت نه محفوظ نه دی که محفوظ دی سسټس سکیورټی چا سره سکیورټی چې دا ما په عقل د آفت نه راځي زه به هر ماینوټ ایشو باندې پوهیږم نه. نو دی یعنی کرایټیریا نشي کېدی چې د آفت نه محفوظ نه کرایټیریا نشي کېدی. نمبر 3 په انسانانو کې دا فیصله ناممکنه ده چې د چا عقل پرفیکټ دی. د پرفیکشن فیصله کېدی شي نه. هر یو سړی وایي زما دا ټول نه پرفیکټ دی کنه. زمون کلی کې یو لیونی هغه په لار روان وي ټول خلک د خره زامن دي باید چې مانه تاسو کی په بازار پر روانو په دا ټول خلک د خره زامن دي. ها عقل یې کار نه کوي باید مانه تاسو هغه خپل عقل ټولو کې پرفیکټ کاری دی صحیح او هغه ته به تش کبي سو پرتم دا نمبر 3. نمبر 4 عقل ډېر توهمات شکار کیږي کیږي نه. د عقل مند او عقل هغه نه توهمات شکاري د سپرستیشنز. ما تاسو ته مثال درکړم چې هالوین څه شي دی. د خلکو دومره عقل مند دي چې ډیګینګ کوي کوم ځای او ډریلینګ کوي کوم ځای په پیسفیک کې او په اټلانټیک کې او ګیس او آیل او دا شي نه راوباسي صحیح. خو په هالوین کې ها هالوین ډېر توهمات شکاري چې بلاګانې شروع سکو بلاګان شروع کنه ټریک اور ټریټ. نو دې د توهمات شکاری نمبر اول. بل وجہ چې عقل دې د رواج مقابله نشي کوله. د رواج ته سرندر کیږي. د رواج ته کیږي سرندر کیږي تسلیميږي ورته. حالانکه د تکله عقل شان आवाज ورکی سړي دا کوم رواج خالص ته خرطوب زناور ته صحیح. خود فرید خان غونې جاندار سره هغه هم کښنه جو کوي ټوله خزي برابر راپور دی صحیح ده کنه. ذکر رواجونو سره ډېر کله کې څوک خزي سړی ته بیا په اړای خو خزه د رواج نه خپه چرته کته ورته ډېر واجب شریعت کې نشته وای نه خلک بسوي دا وشو داسې صحیح. نو عقل د رواج ته تسلیميږي. نو چې تسلیميږي رواج ته نو پته ولګي چې د کرایټیرین نه دی. پته ولګي د سفیشینټ کرایټیرین نه دی. سفیشینټ سورس اف نالج نه دی. بلا خبره چې وحی ذکر ضروری ده چې انسان فطرتن خالق سره تعلق غواړي. انسان فطرتن سره غواړي خالق سره تعلق غواړي ځکه چې خالق سره تعلق دا د اطمینان ذریعہ وي. خالق سره تعلق دا د اطمینان یعنی بدھ مت والا که یوگا کوي یوگا او که اندوان خپل طریقه باندې څه شي کوي جوګ او استدراج که سکان خپل څه بجن مجن غږی کریسچیانان په خپل سلایټونو مایټونه لګولي او څه کوي راکوي يهوديان دا ټول سره پاره کوي سټیسفیکشن لپاره چې ان ون وی ار دی ادر خدای سره هغه سره متعلق پیدا شي. نو لارې خطای صحیح لارې خطای چې خپل اپلیکیشن دی لہذا لارې خطا ده. اراده کوئی صحیح ده اراده سره اراده صحیح ده خو لار ته خطا شوی ده. دا داس لکه سړی اراده دا وی چې زم فرانسیسکو ته روان په بل غاړي فریوه ده خو په مخالف سمت روان دي. نو خالق سره چې تعلق پیدا کې نو د خالق نه به تپوس کې چې تا سره لینک څنګه پیدا کیږي. صحیح شه. گورنر سره د ملاویدو ځان خپل طریقه ده اوبه چرته معلومه د گورنر هاوس نه چرته معلومه د گورنر هاوس نه پریزیدنت سره ملاویدو خپل طریقه ده اوبه چرته معلومه د پریزیدنسی نه چې د پریزیدنت سره د ملاویدو څه طریقه خدای سره د ملاویدو خپل طریقه ده اوبه چانه معلومه د خدای نه چې تاسو سره د ملاویدو څه طریقه ده. نو الله تعالی بطور مهربانی په خپل ممتازه طریقه خولې چې ما سره د ملاویدو طریقه ده ما سره د کنیکشن پیدا کولو طریقه دا او هغه طریقې په څه کې خولې ده په وحی کې څه کې خولې ده په وحی کې. بیا مونږه
بل موضوع شروع کړی و چې وحی او داغي مفهوم، وحی او داغي مفهوم دا بل بحث دی. لغوی معنا د وحی الاشاره السریعه، سریعه اشاره، تیزه اشاره چې وکي، تیز انډیکیشن چاله ورکی، دې څه وایي؟ وحی. او بیا دا مستعمل ده په مختلفو معانیو کې. رضا شیخ لګ باندې کې زبدا دا ورکم. وعلیکم السلام. نه کوئی بیا مونږ ویلو چې وحی دا په مختلفو معنو باندې قران کریم کې مستعمل ده. په معنا د اشاره مستعمل د په واقع د زکریا علیه السلام کې سوره مریم، سوره مریم آیت نمبر 19 والا. یا زکریا انا نبشرک بغلام، او زکریا مونږ بشارت درکو تا ته ولک باندې اسمو یحیی، نوم دا یحیی بی. لم نجعل له من قبل سمیا، ندګر زول مونږ در پاره مخکې د دینه څوک هم نام په دې نامه باندې هیستري کې د چانوم نشتا، دې نامه باندې هیستري کې د چانوم نشتا. قال رب ان لا يكون لي غلام، دوے او رب زما سرنگے بیمار پارالک، وكانت امراتي عاقرا، اخذ زما وچدا، وقد بلغت من الكبر عتيا، اتاکی سرزر سیدلے من الكبر د زوړ والد وجنا عتيا، وچوالی تا زما بدن وچ شوی دی. قال كذلك الله ويم دغرنگ د قال ربک ستا پروردگار وی وعلی حین دا کار ما ته آسان دی، ځکه خدای لپاره څه شی مشکل نشته. وقد خلقتك من قبل، اتاک سرا ما پیدا کړی تا لمخکې دین، ولم تک شیئا نویت موجود. قال رب اجعل لي آیه، دوی اور بزما او گزے مال پار نشانی. قال آیتک، اللہ تعالی وی نشان استادانا، اللہ تکلم الناس، چې خبری بنشه کوئی خلق سرا، ثلاث لیال سویا، دریش پہ برابر مانا سره دروازو، ان 72 hours به ته خبرې نشي کول. او ما تاسو ته ویلو چې اوس پروټین پروسس کې بچي پیدا کیږي، نو د هغه آثار ظاهريږي په خلق باندې، د بچي آثار په چا ظاهريږي؟ په خلق باندې. نمبر اول چې علوق شي، نو منسز بنشي، سو شي منسز بنشي. نمبر دویم وامیټینګ ورته شروع شي. نمبر دریم بدن را پړسيږي. نمبر څلورم دردونه ورته شروع شي. او پنځم چې ډیلیوري نږدې شي نو دا سویټنس راشي. صحیح. اوس دغه روټین پروسس ته خدای ته زکریا علیه السلام عمر 99 ایئرز دی، او د ښځې عمر 90 ایئرز دی، دواړه بوډاګان دي. په روټین پروسس کې د بچی پیدا کېدو څه امکان نشته، اسباب نشته. صحیح. او زکریا علیه السلام خدای ته کول شي بغیر د اسباب هم الله بیا کوم در کوم بچي. نو زکریا علیه السلام وی چې دا خو پراپر طریقه د بچی نه ده، نو د دې آثار به هم څه امپراپر وندي، څه به آثار به هم څه امپراپر وندي، روټین والا بني. نو ورته د دې وجه تاسو کو وی مالې او نشانی پکار ده چې ما ته پته ولګي چې ناو وی آر کلوز ټو ډیلیوري. صحیح. نو الله تعالی ورته وی چې آثار داري چې د ډیلیوري نه 72 hours بیفور، سورہ 72 hours بیفور ستاسو گویا قوت په ختم شي. نو چونکه طریقہ پراپر نه و، د پراپر طریقې د بچی اثر پیدا کیږي په چا باندې؟ په خزه باندې. امپراپر طریقې او آثار ظاهر شو په چا باندې؟ په سړی باندې. چا باندې؟ زکریا علیہ السلام باندې. فخرج على قومه من المحراب، راوت دے قوم پر باندې من المحراب د عبادت خانه نه. محراب معنا عبادت خانه. فاوحى اليهم، اشاره وکړه دوی ته. دا اوحا د وحی نه دی، په معنا د اشاره، په معنا د
اشاره. نو اشاره وکړه دوی ته، ساين لینګویج کې ورته خبر وکړه ان سبحوا بکرة وعشیه، چې سبا او بیګا د خدای تسبیح کوي، سبا او بیګا د خدای ته. نو دلته وحی په معنا د سره غلې ده اشاره، وحی په معنا د اشاره. نمبر 2 وحی په معنا د فطری استعداد چې الله تعالی مخلوقات کې چولې، فطری استعداد چې الله تعالی مخلوقات کې چولې. سورہ نحل او آیت نمبر 88. دو سو 250 ومکتا وَأَوْحَى رَبُّكَ فطری استعداد چولے استا پروردگار الی النحل پہنی بیس کے پس کہ اس وحید التا پمانا اس فطری استعداد سچے نیچرل ٹیلنٹ، نیچرل ٹیلنٹ اس دا کم پروسیس او پروسیجر چی ہنی بیس چلے، چی ہنی بیس ندی ورسو تعلیم ورکی چرتے اسکول ستا ہاں سمدرسہ دا ہنی بیس تا چهنی 20 خلک تعلیم ورکړي چې داسې به تر رس راخلي، داسې به بیازې، داسې به خپل کور جوړي، داسې به پکې بیا ګبینه ولیاړي چې پلان کې سیستم او دوی سیستم کوم سټډي ک یا سبحان الله یو زبردست سیستم دی، پورا مدني سیستم دی ښا. دوی کې یو کوین وي، څوک پکې کوین، دا کوین چوکیدار سیستم یې غیبانه واچ ولا خلک ولاړي، بندوق بردار څوک ها بندوق بردار ولاړي، پیراداران ولاړي. نمبر 2 نمبر 3 په انټرنس او په ایگزیټ باندې ځان له پیراداران ولاړي. ها هر مچای بار نه پریدي، هر بچا راتلو د پریدي، باقاعده اساین کیږي ډیوټي، سکیږي ډیوټي ډیلیګیټ کوي چې نن د فلانی 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 د دې دوه مچانو د دې ډیوټي دا دوی بزي او صبر راوړي رس براوړي، یې کې ټول مچای رس نه جوړي، ټول مچای هني نه جوړي، دا ډیوټي تقسیم دي چې ستا کار د پیراداری او ستا کار ده او ستا کار ده. صحیح. بیا چې هغه مچای لاړ شي نو هغه کې خدای فطری استعداد چولې دی چې په ګنده شی باندې باندې کېنی، وایرس والا یا بیکټیریا والا شی باندې نه کېنی، صفا سترا رس پراړي، صفا سترا. او شکل دوی واپس راشي او غلیاړې خله کې راغستي، مارسه خله کې راغستي، نو باقاعده چیکینګ کیږي، مین انټرنس باندې داخليږي. ها هغه پیراداران هغه یې چیکینګ کوي، هغه سره تلې باټري وي، هغه ولا ترمامیټر ولا خله کیږي. ها هیلث ډپارټمنټ دی، دلته چې اکسیډنټ وشي نه خله کې ولا سکی دی وای چې ډرنګ ته کنه دی، هغه تاسو وای هغه اله تاسو شی وای ابرت الایزر یار څه دي. نو دوی ورته هم اگر رس الایزر ورته واجي، صحیح. نو پته لګي چې څه غلط شی خو نه راوړي، صحیح. نو که غلط شی راوړي نو بیا پیښه ته پیش کوي جج ته، د جوډیشل سیستم دی، صحیح. بیا هغه هیرینګ کیږي، صحیح. دا هغه نو دا میډیکل ټیسټ وشي چې آیا د ذهن خراب شوی دی، د دې هني دی د ذهن خراب شوی دی چې د نیچرل استعداد او نیچرل ټیلنٹ وایلیشن کړی دی، صحیح. نو که هغه ذهن خراب شوی نو خو فاره ول ختم کیږي، سو کی چې دا اوس مصیبت فساد پیدا کوي. دا په شهر کې څه کوي؟ ها ګنګرین دا ایکزیکیوټ کوي، نه ګنګرین نه کریمینل دی، صحیح. چې دا خو مصیبت دا ختمول پکار دی، صحیح. نو طریقه هم د دوی د ایکزیکیوشن بالکل داسې ده لکه شرعي طریقه، او شرعي طریقه د ایکزیکیوشن ده سټوال. نو دوی دوه مچای یو ولا دا باډي ونیسي او بل ولا سر ونیسي، نو بل داسې راخي، نو چې راخي سره جدا شي او باډي جدا شي. که کرایم دومره زیات نه، کرایم دومره زیات نه ماینوټ وي، نو بیا د حدود نظام به په دوی کې څه شي امپوټیشن دا ګور ټول سیزن نیچرل دي، موږ د غل نه مسکه لاس بکټ کې نو دې کې نو وزر کټ کې دې نه سو کې وزر دې نه کټ کې خبر ده نه دا ګور دا نیچرل دي ښا. د شریعت کې مسلګان ورکې اصلي دا نیچرل په حیواناتو کې روان دي، خبر ده نه دا مثلا مثلا بل مسلمان الله تعالی و چې دا ټول شی نه د دې چا تعلیم نه ورکړي هني بیز لا، دا د هني بیز په نیچر کې ما چولې دي، او په دغه نیچر کې اچول ته خدای سوی وحی، سوی ورته وحی فطری استعداد اچول ته خدای سوی وحی.
واوحى ربک الی النحل فطری استعداد چولے دے وحی کرے دا انسپریشن کرے دے سکڑے دے انسپریشن کرے دے ستا پروردگار الی النحل ہنی بیستا ان اتخذ من الجبال بیوتا چتو جوڑوا پغرونو کے زان لکورونا نو ہنی بیز کوکم دے جوڑے غرو کی ومن الشجر اپونو کے ومما یارسون اپ آغا باغونو کے چدے پا چپرو بالے اچھے نو تاسو پا قندہار کے دا انگورو باغونو چو کرے نو ورطا مو ٹیک لگولے کہ نہیں لگولے اگی تسوئی عرشی عرشو یعنی چپرا جوڑول ورطا وہ چپر جوڑول تاسو ورطا سوئی پشپنا جوڑول نا اکثر دا گبین مچائے اپ آئی کے زان لکورو جوڑے یوا او دویم ومما یارشون اپا آغازائیونو کی چدیو جوڑی دے پرپزو دے مقصد دا پارا نو اس خلقو اردبی جوڑ کری صندوقوں جوڑ کری ہنی بیستا اللہ تعالیٰ دا نولا فطری استعداد کیا چوڑی دی چی دی تالا ڈبے جوڑ کی نا اردبی کے بیا گبین اچھے خواہ اردبی کے بیا گبین اچھے تڑو دو تیم ضرورت نشتا کنی سو مچائے تو تڑے اچھے وی تڑے نوی بہانی سنگ جوڑی چوے تڑے او دائی آزادی سال پڑا میں کو چاہتا تلے راتے ہیں تلے راتے ہیں ہنی بسنگے جوڑے ہنی بسنگے جوڑے نا اللہ تعالی ماوال فطری ٹیلنٹ دا اچولے دے انسپائر کری میری ورطا چی دے صندوق کی بر کری نزیبا رس برارے آ صندوق تو بیارا نوز خبر دیں کرال ثم کلی من کل الثمرات بیا خود ہر قسم میونا فصلو کی سبول ربکی ذلولا ننوزا لارد پروردگار پلتا ذلولا ادالار بتا دا پارا تابے کریشوی لارے بتا دا پارا تابے کریشوی نو دا گبین مچائے دا تا لسمی لرے بوزا او التے پریدا دا پا فطری استعداد بانے خپل کور معلومی نیغ وزی لیکن اللہ تعالیٰ فصلو کی سبول ربی کی لارے بستا تابیوی لارے با نو دے کہ دا سنسر لگے دلے ہاں سنسر اللہ کا دلتا اس آگا موٹر کی آشے لگے دلے سوئی ورد آگا آواز در تکئی آواز در تکئی after half a mile take the right exit صحیح نو دیار توئی you cross the exit take a U-turn وہ ادھر بکنا صحیح اس دا شوینا دا پا دی ہنی بیج کی پکپا لگی دلی ہوتا ہوئی ایگزیٹ خراب دو ایگزیٹ والا یو ٹرن واخلا رائٹ تو گرتا دا سلالا شاہ لسمی اللہ نے پریدا دا رازق پل کو ہوتا دیکھا چا اللہ تعالی فصلو کی سبول رب کی ظلولا چا دا لار ماستا تابع کری دی دیکھو لکا دا ٹرین چا پٹلائی بانے وا چا بس دا پٹلائی ورطا دی دے پکپا روانی یخرج من بطونها شراب مختلف الوان راوز دخیتو دینا شراب مشروب شراب مانا لیکوڈ شراب مانا لیکوڈ مختلف الوانو چے مختلف رنگون داغی نو مختلف رنگون داغی ڈیپینڈ کئی پسو فیکٹرز بانے نمبر 1 پنوعیت دا مچائے بانے بس بانے پنوعیت دا مچائے بانے داولی کئی نمبر 2 پویدر بانے بس بانے پموسم بانے نمبر 3 ابو بانے ابو ہوا بانے سلورم پاگا فروٹو بانے چھے دا کم فروٹو موسم دے دا کم فروٹو نراس اخدی فروٹو بانے نو دے ٹولو کمبینیشن نا دا گبین رنگ جوڑی گی او ٹیسٹ سیم جوڑی گی دا گبین رنگ جوڑی گی او ٹیسٹ دی وجہ اللہ تعالیٰ وی چی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو مختلف رنگونو والا ہنیز بتاتا ملا بھی فیہ شفاء للناس پدے کے شفاء دا للناس دے انسانان دا پارا نو دا اکثر امراضو ذکر چھے بنیادی طور علاج دا شرینو موجود دے پا پلانٹس کے پتہ کہ موجود دے پا پلانٹس کے دا ہر پلانٹ بغیر آخلی رسر آخلی نو دا اغیر شیپ کے موجود دے ان فی ذالک لآیتن تاکہ اکثر دے کی نشانی دا لقوم یتفکرون آقوم دا پارا چی اغا فکر کئی نو دلتا لفظ وحی اوحا خدای پس مانا استعمال کردے ہاں فطری استعداد فطری صلاحیت فطری قابلیت نو اللہ تعالیٰ پا ہر قسم حیواناتو کی خپل فطری صلاحیت فطری استعداد چولے دے داغ استعداد پا حوالہ لگیا دی خپل فنکشن کئی داغ استعداد پا حوالہ بانے ہاں آئی لگیا دی ہو سکے فنکشن کئی درین وحی پا مانا دا وسوسے وحی پا مانا دا وسوسے
سورہ الانعام آیت نمبر 123 پیدا مکو 123 بلکہ 123 تک 22 تک غالبا خدا نشتے 22 تک 22 ولا تاكلوا امخريتاسو مما دغشد حيواناتنا لم يذكر اسم الله عليه جنيا سوینم د الله تعالی پاغه باندې په وخت ذبح کې حين ذبح ولا تاكلوا امخري مما داغ غشنا لم يذكر اسم الله عليه چنيا سوینم د الله تعالی غیبان حين الذبح کلا حلال شي وانه لفسق خدای وای کدا خوري انه لفسق دبد ماشي دا violation did they say violation وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ دا وَائِلَيْشن لے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تاکہ سر شیطانان لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَسْوَسِيَ چاہی وِسپرنگ یوحون دام دا وحی نہ دے لفظ یوحون ایسا نہ دے اصل مصدر دے وحی لَيُوحُونَ وحی کے اخبرو دوستانو تا وحی مانا وسوسا چاہی وحی مانا وسوسا چاہی اولی کئی دا چی دی آیت کی وحی پا مانا دا وسوسه استعمال شوی دا آیت نمبر 121 کی لیوحونا دا وحی پا مانا دا وسوسه وسپرنگ بلا موضوع بل بحث وحی چاہتا رازی ہاں والدہ لکے بلا موضوع بل ما وحی اصطلاحی سشی وحی اصطلاحی داخل لغوی معنی وی یا استعمال داخل ہو مختلف معانی ہوتی وحی اصطلاحی ورکول دا پیغام دی دا اللہ طرفنا یو منتخب شخص تا چې پیژندې شي په نامه د پیغمبر پیژندې شي په نامه د پیغمبر په یو د دریو طریقو هغه درې طریقې سورہ شورا آیت نمبر 51 شورا آیت نمبر 51 شعرانا شورا ہاں پیج وائے کا نام سلور سوا ناتیا سیف اللہ خانہ سلور سوا ناتیا یو پندوس 51 تمہیں کہتا وما کان لبشر تصور نشکے دے یو انسان دا پارا یکلمہ اللہ کہ خبروں کی دسر اللہ تعالی فیس ٹو فیس ان یکلمہ اللہ مشافہتاً او مواجہتاً فیس ٹو فیس It's totally impossible to sit with Allah subhanahu wa ta'ala face to face and to talk to. No, امکان نشتا بس اللہ نہ کہی ذکر اللہ دے انسان کا دیر املوشی یا ہم انسان دے وہ مخلوق دے صحیح تو خالق و مخلوق میں اس کے ڈسٹنس لی خالق و مخلوق میں اس کے ڈسٹنس لی وما كان لبشر تصور نشکے دے انسان لپارا ان یکلمہ اللہ چھ خبرے ہو کہ دسر اللہ تعالی الا وحیا دلتا وحی پہ مانا دا انسپریشن دے الا وحیا by way of inspiration مو ورطا الہام ہو یا القاء وایو سوئی ورطا الہام یا القاء
الا وحیا مگر بطور الہام او من وراء حجاب یا چې ور سره خبرو چې فرام بیهایند دی کرټن اور فرام بیهایند د سکرین. صحیح الله تعالی کله خبره کوي پیغمبر سره خو کله کوي فرام بیهایند دی screen, from behind the curtain, as he talked to Musa alayhi salatu wasalam, from behind the curtain. دیو چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې رب ارینی انظر الیک چې د پردې نه پناه الله تعالی ور سره خبره کوله د موسی علیہ السلام شوق پیدا کړو. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام شو چې اوس خبره ډیره نږدې ده ځکه आवाज اورم نو ګوره کوم ولید احاګمیک سنو رب ارینی انظر الیک خدای که ځان دې راته خو قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.